محترم ویزانو د اسلامی کال رومبه میاشت محرم ورته وی دا یو ډېر برکتی میاشت شروع ده. یو طرف ته خو پکې امتحانات هم راغلي دي، لیکن بل طرف ته الله رب العزت د میاشتې له ډېر برکت او فضیلت ورکړي دي. په دې میاشت کې ډېرو پیغمبران علیه الصلاۃ والسلام هغې ته الله رب العزت د امتحاناتو نه نجات هم ورکړی دی، او بعضې صحابه کرام رضی الله عنه مبارک په هغې باندې امتحانات هم راغلي دي چې هغې د شهادت دغه لویه مرتبه هغې ته نصیب شوې ده. نو که یو طرف ته د غم او د خفګان او د درد واقعي تیری شوي دي، خو بل طرف ته الله رب العزت هغې له لوی مرتبه او فضیلت هم ورکړی دي. لکه نن 10 محرم دی د اسلامي کال د رومبې میاشتې، نو په دې باندې الله رب العزت موسی علیه السلام او د هغه چې کوم قوم نو د فرعون ظالم جابر د هغه نه الله رب العزت موسی علیه السلام ته نجات ورکړی. نو د هغې په خوشحالۍ کې به بیا حضرت موسی علیه السلام خپل قوم ته دا ترغیب ورکول او د خوشحالۍ د وجې نه به په دې 10 محرم باندې روژه نیوله. نو د هغې نه وروستو بیا د موسی علیه السلام چې کوم پیروکار و هغې به هم د 10 محرم دا روژه دا نیوله. بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د هغې یو صحابي دی ابو قتاده رضی الله عنه مبارک د هغې نه روایت دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایلو چې دا محرم په 10 محرم باندې دا نن چې کوم 10 تاریخ دی، په دې ورځ باندې چا د دې عاشورې او د دې محرم روژه ونیوله، نو مبارک علیه السلام به فرمایلو وي زما د الله نه امید دی چې الله رب العزت په دې بنده ته د یو کال گناهونه معاف کړي او د هغې د گناهونو کفاره به وګرځي. نو ډېر برکت والا میاشت ده. خو بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو بل ارشاد روایاتو کې فرمایلی دی، وی تاسو علماء کرام هم فرمایي چې دا روژه به د موسی علیه السلام چې کوم پیروکار و هغې به هم نیوله، یهودیانو به هم نیوله. نو د دې وجې نه د یهودیانو سره تاسو مخالفت وکړئ او د یو روژې په ځای باندې 2 روژې ونیسئ. نو یا ورسره د 9 محرم دا روژې وځکئ، یعنی 9 او 10 محرم په دې 2 ورځو کې تاسو دا روژه ونیسئ، یعنی 2 روژې ونیسئ. او یا داسې کار وکړئ چې د 10 او د 11 محرم تاریخ د دې روژې ونیسئ، یا ورسره مخکې یو ځای کو یا وروستو. نو به هر حال ډېر خوش قسمته هغه خلک دي چې الله رب العزت د دې روژې د هغې توفیق ور نصیب کړي او دا روژه ونیسي. نو ډېر فضیلتونو او برکتونو والا ده. بل یو روایت هم د دې میاشتې په فضیلت او د دې ورځې فضیلت کې راغلی دی، اگر چې بعضې علما په هغې کې مختلف اقوال راغلي دي، خو د فضیلت په باب کې شته دی چې هغې دا فرمایي چې په دې ورځ باندې چا په خپل آل او اخل باندې، په خپلو بچو باندې، په خپلو مور پلار په خاندان باندې وسعت راوستو، فراهي راوسته، یعنی ښه خوراکې په دې ورځ او شپه باندې په خپلو بچو باندې وکړو، نو څومره دا باقي کال چې دی نو ټول کال به د دې په برکت سره الله رب العزت په دې بندیانو باندې فراهي او وسعت راولي. اگر چې دې روایت کې خبرې شته، خو به هر حال د فضیلت په باب کې شته دا خبرې بیانولی شي. نو دا یو برکت والا میاشت په دغه نسبت سره ده.